بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب کامل کتاب دے زکا شک نشتا پدے کی علامہ بیضاوی رحمہ اللہ ہدی للمتقین پوری سلور مباحث ذکر کئی. اول بحث ذالک اسم اشارہ دا آدھے دا پارا مشار الیہ پکار دے. ذالک مشار الیہ سشے دے دیکھ بھی دو قول ذکر کی. اول قول چکم ذکر کئی باغی با دو اعتراضات توشی او داغی جوابات با ذکر شی. دا طول قیسہ با دا ذالکہ نا ذکر کی تلول مراد بہل کتاب الموعود انزالہو دا غزے پوری. دویم بحث دا لفظ دا کتاب تحقیق دا با ذکر شی والمراد بہل کتاب الموعود مصداق دا کتاب سشے دا کتاب سسی غدا تر لارے بپی پوری با ذکر شی. دریم باس لارے بپی باندے یو اشکال او داغی دو جوابات دا بذکر شی معنی ہوا انہو لوضوحی و سطوع برحانی نتر آغزے پوری والریب پی الاصل مصدر را بنی. سلورم بحث دا لپس دا ریب تحقیق ریب ستوئی. اول بحث ذالک مشار الیہ سشے دی کہ دو قول دی. یو قول دا دے چی ذالک اشارت الی الف لام میم ذالک کی اشارت الف لام میم تا مشار الیہ الف لام میم دے. بیا الف لام میم کی دری احتمال ہو. الف لام میم یا عبارت دے دا المؤلف من هذه الحروف لا یا الف لام میم مراد دے دا سورت نا او یا الف لام میم عبارت دے دا قرآن نا. نو کچرت الف لام میم عبارت شی دا مؤلف من هذه الحروف نا نو معنی بداسی شی ذالک الکتاب دا مؤلف من هذه الحروف کامل کتاب دے. کہ عبارت شی دا سورت نا نو معنی بداسی شی ذالک الکتابو دغ صورت کتاب دے. کہ عبارت شی دا قرآن نا نو معنی بداسی شی ذالک دا قرآن الکتاب کامل کتاب دے. پھر پوچھ رہی گوری اشارت الی الف لام میم و ان اویل بالمؤلف من هذه الحروف کہ الف لام میم کی تاویل دا وکڑے شی چی دا عبارت دے دا مؤلف من هذه الحروف نا او فسر بالسورہ دا دویم احتمال دے یا دا الف لام میم عبارت شی دا سورت نا او القرآن یا الف لام میم عبارت شی دا القرآن نا. بیا با حمل دا کتاب پی صحیح سی کرا. فإنه لما تکلم به وتقضى او وصل من المرسل الى المرسل الیہ سار متباعدا. دلتا یو اعتراض دے دا جواب دے. خلاصہ دے اعتراض دادا چھ ذالک کی اشارہ شو مؤلف من هذه الحروف تا یا قرآن تا آغا خو قریب دی اور ذالک کی خو اشارہ بعید تکی نو دے جواب کئی فإنه لما تکلم بی ہر کله چې تکلم او شو به پدې سره وتقضى او تیر شو نو بعید شو. او وصل من المرسل الى المرسل الیہ یا د مرسل نه راولېږل شو راورسېد د مرسل الیہ ته ساره متباعده نو دا گویا کې متباعد شه لرې شه. نو ذالک ورته ځکه اشاره وکړه و اشیر الیہ او اشاره وکړه دیتا بما پاغه لفظ سره یشارو الی البعید چې پاغي سره اشاره کیږي بعید تا.
وتذکیرو متى ارید بالف لام میم السورة لتذکیر الکتاب. دا دویم اعتراض جواب دی. دویم اعتراض دا دی چې ذالکه کې کله اشاره الف لام میم ته وشو، الف لام میم عبارت د صورت نشه، نو صورت خو مؤنث دی او ذالکه مذکر دی، اسم اشاره د مذکر د پاره استعمالي. نو تلک الکتابو به مناسب وي. سوال باندې پوښ دې جواب کوي. خلاصه د جواب دار چې نحو قاعده دا چې کله اسم اشاره دایره شي په مابین د مشار الیه او په مابین د خبر کې، نو فرعایت الخبر اولا. که ضمیر کم داره، ضمیر کله دایر شي په مابین د مرجع او د خبر کې، نو رعایت د خبر اولای. ام ویلی دي کنه رعایت د خبر ولی اولای؟ ځکه اولای چې خبر د کور دننه شی دی، د جملې حصہ ده، او مشار الیه د بهر شی دی، کور دننه خو نه دی کنه. د دې نظیر دا دی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هذا کی اشاره شمس ته، او شمس مؤنث دی او هذا مذکر دی، خبري مؤنث نه دی چې ربي. په پوښوي وتذکیر هو تذکیر د ذالک متى اريد بالف لام میم السورة، چې کله مراد د الف لام میم نه سورت شي، لتذکیر الکتاب د دې وجه نه دی چې کتاب مذکر دی. فإنه دا کتاب خبره د ذالک خبر دی او صفته یا صفت دی. الذي هغه هو چې دغه هو د عیب موصوف دی، هو چې دې بینی هغه دی. پوښوي په ځکه خبر او صفت مصداق کې د مبتدا او د موصوف سره یوي مصداقن کن. هر کله چې دواړه په مصداق کې یو شو، نو رعایت د چا پکار دی؟ د خبر پکار دی. په پوښي زید قائمون، زیدم قائم دی او قائم څوک دی؟ زید. په پوښي زیدن العالم جاءنی، نو دلته زید موصوف دی، العالم صفت دی، نو زید عالم دی او عالم څوک دی؟ نو موصوف او صفت او مبتدا او خبر مصداقن دواړه یو دي کړه. نو چې دواړه مصداق کې یو شو، نو ذالک مبتدا د کتاب ورته خبر دی، نو کتاب خیال ساتل پکار دی. ذالک موصوف دی، الکتاب او صفت دی، نو د موصوف خیال ساتل پکار دی، د صفت خیال ساتل پکار دی چې الکتاب دی. او کتاب مذکر دی، نو ذالک ذکر مذکر ذکر کې. په پوښوي کنه ستای پوي. تاسو ما په دې خبرو پوښوي. تاسو ویلی دي کنه چې کله د اسم اشاره نه وروسته معرب باللام راشي، هغې کې څو ترکیبونه جایز دي. مبتدا او خبر هم جوړېدی شي، موصوف او صفت هم جوړېدی شي، معطوف علیات په بیان هم جوړېدی شي، مبدل منه بدل هم جوړېدی شي. کې پوښتئ دلته مناسبه دا ده چې دا د مستقل جمله شي. ذالک په مبتدا شي، الکتاب به خبر شي، دا خبرې وروسته را روانې دي. یو او ذالک الکتاب موصوف او صفت شي، نو بیا به مستقل جمله نشي بلکې جز د جملې بشي. خبر بشي د الف لام میم د پاره، الف لام میم ذالک الکتاب دی. ایا به ذالک الکتاب بیا مبتدا شي، لا ریب فی به ورته خبر شي، مستقل جمله به نشي کنه. او ال الکتاب یا ذالک کی دا دویم احتمال دی، یا په اشاره د الف لام میم ته هغې سره ولګوئ، او ال الکتاب یا ذالک کی اشاره ده کتاب ته. چاته کی اشاره ده؟ کتاب. نو فیکون صفته، نو بیا با دا الکتاب صفت د ذالک شي، خبر بنشي. پوښوي کنه ستای پوي ولی ځکه کز الکتاب بیا خبر شي، نو ذالک کی اشاره کتاب ته، خبر مل کتاب دی، دا خبر بعینه مبتدا شي. او قاعده خدا را چې خبر به مشتمل په فائدې جدیدی، دا حمله اولی دی. حمله اولی خو غیر مفید دی، انسان تاسو ویل دي کنه، نو ځکه خبر نه دی ښه چې خبر شي، چې ذالک کی اشاره کتاب ته شي، نو بیا خدا د چل کتاب صفت د ذالک شي. په پوښتنه کې پینځتای پوي. لیکن جواب کې دیش هغه دا دی چې ذالکات کې د اشاره کتاب ته شي، او الکتاب دی هم خبر شي د ذالکا، او حمل اولی نه راځي. ولې نه راځي؟
ځکه ذالک کې به اشاره وشي مطلق کتاب ته په مرتبه د لا بشرط شی کې، او الکتاب کې به اشاره وشي کتاب کامل ته په مرتبه د بشرط شی کې. معنا به دا شي ذالک الکتاب، دا کتاب کامل کتاب دی. په پوښتنه کې نه دا خلک تحت لفظي ترجمه کوي کنه، ذالک الکتاب دا کتاب، د ذالک ترجمه وکړه د کتاب ترجمه ونه کړه. دا کتاب باندې څه چل دی خبره ورسره ذکر نه کړ. په پوښتنه نو صحیح ترجمه دا ذالک الکتاب، دا کتاب کامل کتاب دی. ذالک کی اشاره کتاب ته شو، ذالک دا کتاب، الکتاب کامل کتاب دی. لکه ذالک الرجل، دا سړی کامل سړی دی. ذالک کی اشاره رجل ته ده کنه، او الرجل هم خبرم بعینه مبتدا شو. معنا دا ذالک الرجل، دا سړی کامل سړی دی، کامل دی پر رجولیت کی. په پوښتنه کې نه دی پوه. والمراد به الكتاب الموعود، دویم بحث دی د لفظ کتاب تحقیق، د لفظ کتاب مصداق. د کتاب نه دلته مراد کم کتاب دی؟ د کتاب نه مراد دلته هغه کتاب دی چې د کم د انزال وعده شوی وه. انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، سوره مزمل کې دي کنه، هغه مکی صورت دی. او ذالک الکتاب بقره مدنی صورت دی. هلته مکه کې وعده شوی وس انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، زر دا چې مونږ به وغورځو په تا باندې درون بار، درنده وینا. قرآن درنده وینا ده کنه، درنده وینا به در باندې وغورځو. اوس ذالک الکتاب هغه دروند قول، ذالک الکتاب دغه کتاب دی. او فی الکتب المقدمه یاد ده چې په ذالک کی اشاره هغه کتاب ته دی. د کتاب نه مراد هغه کتاب دی چې کوم په کتب مقدمه کې ذکر او الکتاب نو الف لام احادیث معهود باغ کتاب شي چې تورات و انجیل کې د نزول وعده شوی و. وستل د کتاب صيغه څه صيغه ده؟ وهو دا کتاب مصدر ده. سمي به المفعول، ونمول شو په دې باندې مفعول د مبالغه د پاره. دا سميه د په اعتراض کوي هر کله چې الکتاب مصدر شه نو خبر خو حملی په مبتدا باندې. نو دا خدا سے شرک زید عدلون، زید صومون، حمل د سر په وسب راغه په ذات باندې چې ذالک دی. دې جواب کوي دا خو مصدر دی، خو د مفعول د پاره نو مګرځولې شو، د مکتوب د پاره مبالغتن. لکه عدل د عادل د پاره، صوم د صائم د پاره نوم ګرځول شوی دی مبالغتن. او فعال بنیه للمفعول، یا دا دی چې دا کتاب د فعال وزن دی، مبنی للمفعول دی. کل لباس په معنا د ملبوس سره، کل لباس په معنا چا سره؟ ملبوس سره. یا تاسو ویلی دی لکه مخکې الہ په معنا د مالوه سره ویلیم دي کنه. ثم اطلق باطلاق شو علی المنظوم عبارتن پاغی باندې چې راجمع شوی دی په عبارت کې. و سوال دا دی ثم اطلق دا غي جواب دی. خلاصه د اعتراض دا ده چې کتاب په معنا د مکتوب شنو، مکتوب خو لیکل شوی ته وای، نو که لیکل شوی نه بیا مرته خلک کتاب وای. نو دې جواب کوي ثم اطلق باطلاق کې په منظوم عبارتن باندې چې په الفاظو کې ته وایي قبل ان یكتب مخکې د دینه چې ولیکل شي. ولی لانه مما یكتبو، ځکه دا منظوم عبارتن مما د هغې قبیلې نه دی یکتبو چې لږ وخت وروسته به لیکل کېږي. دا به بیا نو دغه شي، دا مجاز بالمشارفت بشي. من قتل قتیلا فله سلبه د قبیلې نه بشي په اعتبار د ما یولو الیه. لکه یو کشر طالب العلم ته سره مولوي صاحب وایي په اعتبار د ما یولو الیه سره که نو منظوم عبارتن دا خو مکتوب نه دی، خو زر دروسته مکتوب کېږي نو ځکه ورته کتاب ویل کېږي. پې پوه شئ. و اصل الكتاب الجمع، اصل کتاب معنی جمع ده لغتن. ومنه الكتیبه، لخکر ته هم جمع وای، کتیبه کتیبه ورته وای. ولې ورته کتیبه وای؟ ځکه خلک پکې راجمع شوي که نه، مختلف خلک پکې راجمع شوي.